نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزیزانو دې میاشت کې مختلف شکل کی دین منل آتا سگور ہے. زه یو مختصر غوندې خاکس تاسو مخ کې عرض کوم. د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړی څه شی. عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت داغي د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات تھی د حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړي دا هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پشپا د سبا پټین کی دنیا ته تشریف راوړ او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بہر تقدیر باس د تاریخ نه ده باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرې هوا. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چراغ نو سی راوړ او چلاړ نو سی پرې. دنیا ته چراغ شپږ سوه کاله ملک
او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرتا وه. د عیسی علیه السلام او د په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیہ السلام دنه 600 کاله مخکې تیر. په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراتو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ، نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی، نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې، دا رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې، مور به یې منګی چې په سرو، نو 1 گز به منګی په سرو چت روان. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي، بے حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه، نو د کټ عمره وریځ به په باندې سوری روان. عزیزانو، مور خوب ولیده او ورته په خوب کې ویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتن فوقتن کې. عزیزانو، بیا د سرپرستی عالم داو، د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د 6 کالو شنو مور وفات شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان، بیا د تر په تربیت کې تر به د کفالت کولو. د بچپن زندگی عجیب و غریب ہوا. د بچپن زندگی عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی، و ابو سفیان تلو قیصر روم تا، د روم بادشاہ ته ورغه، نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې استاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سره. ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت، ورته وی صاحب څه تپوس دی، د داسې پاک ژوندو چې دته د الکوالی نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالی نه امین وي، او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت.
بیا ورته ما منلې نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډېر لوی سړی قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د ډله ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره چرته چې د خدای ملنګ او غریبي عادت سره نه که یو سرمایدار هم د په مجلس کې راشي نو ارث قربان کی او د شړای لنګ وهي او ځان نه ملنګ دا ډله قیصر روم د روم بادشاہ کافرو ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان د په پیغمبرای نور دلایل مو وایا لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري سرمایدار نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عاشق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې داغي مثال پاغه وخت کې پروي زمين باندې نو او بیا په مکه کې د دنیا زیات دولتمندم څوک نو هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان اوس دولت ز سکوم په عشق کې سړی خپل بادشاہي جدا هغه هم د محبوب پلاره کې قربان لکه مولانا وایي چې د عشق دا مقام دی چې ما سلطنت بکوچه جانان فروخته ما سلطنت بکوچه جانان فروخته مور حقیر راب سلیمان فروخته ما سلطنت بکوچه جانان فروخته وای ما خپل ټوله بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه بادشاہی نے یار په کوڅه کې خرڅ لکه ابو بکر صدیق ټوله بادشاہي او مال او دولت چې او ا د یار په کوڅه کې خرڅ خو اسنه چې بل څه پوي شي چې ما ډېر لوی تور وکړه چې ما خپل بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه دا زما بادشاہي د یار په کوڅه کې خرصول داسې قیمت لري داسې قیمت لکه مور حقیر راب سلیمان فروخته لکه یو میګه د سلیمان علیہ السلام د بادشاہ په مقابله کې میګه څه قیمت لري د سلیمان د بادشاہ په مقابله کې دغه چې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري ٹھیک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه د درد په بیماری اختاو داغه په دولت څه پروا وا داغه په دنیا څه پروا وا نه په جامو پروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنبای بیبی د بیبی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د سلويخت کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوه او د پیغمبر نکاح غ وخت کې د 25 کالو
چې څو وخت کې په څلوېښتم کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلو نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا زملونی کمبل را باندې واچوا ما باندې سړلې راغله بیبي خدیجه دغه وخت کې مسلمان هم نه ده ځکه چې د اسلام د آغاز رومبنه ورځ ده ورته وایي چې پیغمبره غبراوي ګما ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتانه سډېر لوی کار دی او تاسو د ډېر لوی ډیوټای د پاره الله را لېګلې غبراوي ګما ستا د هلاکت اراده د خدای نشتا